ذمہداریانې جوړېږي. د علماو ذمہداري دا ده چې یو د خپل منځ کې اتحاد وکړي. موږ ګوره لګیو د کفارو سره اتحاد کوو، د بېدینو خلکو سره اتحاد کوو، د دنیا د لالچ د وجې نه په خپل منځ کې د دین دپاره ولې اتحاد نشو کولی؟ په خپل منځ کې د دین دپاره یو بل سره مینه محبت ولې نه ساتو؟ یو خو دا چې د اتحاد خپل منځ کې وکړي، اتفاق خپل منځ کې وکړي، د بېدینو خلکو سره د دنیا د لالچ دپاره کوي، نو د دین په بنیاد باندې خپل منځ کې متحد شي. دویم د دې ذمہداري دا ده چې هر عالم په کم وخت کې کومه برایي سر چوتئ د هغې سرکوبي وکړي، د هغې دپاره ودرېږي او د هغې مخالفت وکړي، په هغې باندې رد وکړي. په هر دور کې جدا جدا فتنې راچوتېږي، په هغه موقع باندې چې کومه فتنه راچوته شي په هغه فتنه باندې رد. چونکې مختلف جماعتونه دي، د هر جماعتونو مختلف قایدین دي، الله تعالی ورته صلاحیتونه ورکړي، نو ستاسو په خیال د هغې څه ذمہداریانې جوړېږي؟ هر جماعت کې چې کوم قایدین دي، یو خو هغې له پکار دي چې خپل کشران هغې ټول دیني سوچ او فکر د هغې جوړ کړي، د دنیا کم مفاد د هغې په نظر کې وانه چي، په ذهن کې وانه چي، دیني سوچ او فکر د هغې جوړ کړي، هغې له د اتحاد او د اتفاق سبق ورکړي او خپل کشران هغې د نفرتونو نه، د فتنو نه، د فرقواریت نه، د دې شیانو نه وباسي. دې سره جماعتونه چې دی نو هغه د فساد طرف ته ځي او د مسلمانانو په خپل منځ کې نفرتونه سیوا کېږي. کو قایدین زموږ خپل منځ کې جوړ شو، کارکنانو وي، مختلف جماعتونه دي، نو د کارکنانو په دې وخت کې څه ذمہداریانې جوړېږي؟ کارکنانو له پکار چې د خپلو مشرانو سره شانه بشانه ودرېږي او د هغې چې کومه مسله د قرآن سنت موافق ده د هغې سره کلک ودرېږي، د هغې حمایت وکړي او د هغې سره منډه ترله وکړي، د هغې سره خپل استعدادات استعمال کړي. دا نه چې لکه استا قائد چې دی هغه یو څه کوي او دا بل څه کوي، د خپل قائد د قرآن سنت کارونو کې مخالفت ونه کړي، د هغه سره ودرېږي، نږدې کېږي. نن سبا